هر طرف ته په شاطي دره کې تباهي ښکاري. سیلاب راغی او د دې خلکو کورونه، د دې خلکو خپلوان، د چا بچی، د چا خور، د چا مور چې دی هغه یې متاثره کړه او پوره کلی چې دی هغه تقریبا په دې ځای چې زه ولاړ یم دلته کې 22 دوکانونه، 12-14 کورونه په مکمله توګه هغه یې د صفایاستۍ نه میټاو کړي دي. نه پکې سکولونه په نظر ښکاري، نه پکې کورونه ښکاري، نه پکې دغه شانته کې نور آبادي په نظر ښکاري، د چا پکې ژرندې وي، د چا پکې نورې زرعي ځمکې وي. هر طرف ته صرف په دې علاقه کې ښکاري تباهي په نظر ښکاري. انتهایی زیات دردناک مناظر دي. که زه ووایم نو په ژوند کې هم موږ خپل داسې قسمه تباهي نه وه لیدلې او ځای په ځای موږ د مشرانو سره هم خبرې اترې وکړې. مشران دا وایي چې یاره د دې نه مخکې په دې علاقه کې داسې قسمه سیلاب یا داسې قسمه آفت چې دی هغه نه و راغلی. تندر ولګېده او ټول هغه آبادي چې ده هغه یې ملیامیټ کړه. په دې ایریا کې کم ځای چې زه موجود یم دلته کې د یو کورنۍ 7 تنه چې دی هغه د یوې کوټې لاندې شوي وو، هغه پکې په وفات شوي وو. اوورال تحصیل مخوزي کې 12-14 تنه چې دی هغه څه سیلابي اوبو ولډي، څو مې کوټې را پرېوتې دي هغه پکې دغه شانتې کې چې دی بېدرکه شوي دي. اوس هم کسان په دغه کې موجود دي، د دې علاقې خلک را سره موجود دي. د دوی کورونه، د دوی خپلوان چې دي دغه سیلاب چې دی هغې لاهو کړي دي او په مکمله توګه دا خلک متاثره کړي دي. دې ځای مې یو غټ مارکیټ و او سیلاب هر طرف ته تباهي خوره کړله. او دا چې دی د شادي درې زړه ولګه دا د مزې بازار چې نو دلته تقریبا 22 دوکانونه نو په هغه 22 دوکانونو کې تقریبا یو 2-3 دوکانه پاتې نور ټوټل وړلي او لکه دلته چې په بره کم تاسو چې تپوس وکړو چېرې دا بره کورونه دي هغه خاندان کې 9 تنه مړه دي. په هغو باندې لپاسې د هغو د کور شاته تندر چې لګېدلي 2 تندرونه لګېدلي بیا د هغې نه په ښکته چې کوم کورونه هغه ټوټل وړلي. خو د دې بازار خبره چې شي په دې ځای کې اوس هغه سړی پوهېږي هم نه چې دا هغه ځای دی که بدل ځای دی. خو دا د دې شادي د زړه په دې کې به هر قسم چیز میلاوېده او دې کې داسې ټیک د غریز علاقه ده خو د دې مارکیټ ډېر زبردست و او لکه د نور ځایونو په نسبت به دلته سړي ته هر چیز میلاوېده. اوس خو چې ګورې ورته جو داسې سوده ګټې ښکاري نور پکې سم نشتي. او زموږ دلته ګاز پرامري سکول و هغه خو هغه هم مخې سره وړی دی. بره زموږ د لوی درې کوم سکول چې و هغه هم وړلی. خو موږ د دلته یو چیز هم نه دی پرېښی. کورونه چې و داسې کورونه ګنې کچه کورونه یې وړلي، ښه لنټري کورونه یې وړلي. خلکو به ډېر زیاتې خواریانې کړي، محنتونه یې پرې کړي او څه ذخیره چې جمع کړو هغه په دې کورونو لګولو هغه یې وړلي. شورګري پټي اوس موږ ته چې ضرورت دی موږ ته ضرورت دی دومره لار وشوې چې دا دلته د خلکو ته راشن راورسېدی او د دې خلکو دا کوم اوبه چې ختم شوي دي لکه د پیپانو کوم کور ته چې اوبه راځي نو د هغې ضرورت دی چې د خلکو ته اوبه بحال شي، د لارو ته بحال شي، نو دا خلک مناسب به ګزاره به وشي. کله چې کم ټایم دا تندر ولګېده نو په کم ځای تندر لګېدلی او څو تندرونه لګېدلی او د اوبو کم دغه چې و سیلاب ده دا په کم ځای نه شروع شو چې یاره دا خلک یې دومره زیات متاثره کړه او د سیلاب په کیسه سو دې ځای نه څه خلک وړلې. دا داسې چلو چې سهار ټایم او د باران تیز غونې شو نو دا خلک په ټایم د کورونو نه ووته او حالاتو ته داسې ښکارېده چې یاره توپان راځي. نو دا تندرونه چې دي دا بره خو په هغه ځای کې هم لګېدلي او کم کور کې چې مړه شي خو چې بیا کم په لاره سیلاب را روانو نو موږ ورته مخامخ زموږ د سترګو د لیدو حال دی. په دې لاره هم تندرونه لګېدلي. بیا کته زموږ د تاسو چې کته د بنګلې سرکوزې غلطه زموږ یو پبلک سکول زما ترزبیو حیدر هغه ځانه جوړ کړی د هغې سره شاته هم تندر لګېدلی. زموږ دلته صرف 4 ډاټسن یې وړلي، 2 ټیکټرې، د موټر سایکل خو سره څه تعداد نه دی معلومه چې څونه یې وړلي او دا زموږ د سترګو د لیدو ځکه چې ورځ و نو موږ ورته مخامخ ولاړو او دا سینکو د هغې نه بیا باقاعده تر موږ ویډیو هم کړله خو لکه زموږ د سترګو وړاندې دا وړلې. ماما تاسو ته سیلاب ډېر زیات سخت زیان ورساو، کورونه تباه شو، دوکانونه تباه شو، هر څه چې هغه صفایاستۍ نه چې دی هغه میټاو شوي دي. دلته کې که صرف ښکاري دا ګټې په نظر ښکاري، نه مارکیټ په نظر ښکاري، نه دوکانونه. ستاسو پکې څه نقصان شوی دی؟ زما خو ماشین و د شولو د هره او دا سامان پکې که نه او ژرنده داسې دا شیونه پکې وو نو هغه خو یې مکمل طور تباه کړي خو د دې سره د هریسته مارکیټ کې دوکانونه زما سره سامنے وو جدا یې وړلي. دلته کې دا باړۍ وي جدا باړۍ ټوله راوچته کړله او بیا مخې ته دوکانونه چې دي هغه بلکل لاهو کړلي. پورې ته سکول ته مخامخ لاندې بیا یو 2 کورونه چې هغه 8 کمرې کور و نو هغه سره تباه کړل. د هغو لوښي لرګي هر څه یې تباهي کړل که نه هغو متاثره شوي په بل کور کې مجبوره باندې ناست دي.
او جو دلته د اوبو ماحول هم خراب کړل دی، کورونو ته اوبه نشته، پیپان مکمل طور تباه شي دي، ختم دي، روډونه ختم شي دي. موږ ته اوس دلته کې د زیات نه زیات د راشنونو ضرورت دی، هغې لپاره د روډ خامخا ضرورت دی. نو دغه تباهي شوي او بره چې کوم دی دغه ځای ته چې دی نو دې ته وچه دغه وایي د درګۍ وایي او تېنه شاته پتڼ نومې ځای دی، د هغې کې دا تندرونه لګېدلي دي او له پاسه چې کوم دی نو دا توپان راغلی او ټول یو تک ګروړ له روانو، پته نه لګېده چې دې کې اوبه دي او که دا خاوره ده، داسې یو ګروړ له روانو. نو د خلکو کورونه ډېر زیات متاثره کړي دي. سعودي نه نقصان ډېر زیات شوی دی، مړي پکې هم 12-14 شوي دي، زخمیان پکې هم دي او انفراسترکچر نظام چې دی مکمل تباه شوی دی. ډیره زیاته مننه سهیل چې تاسو دلته رالی، ځکه چې دا د غرونو په منځ کې داسې ځای دی چې دلته راتله مشکل نه چې ناممکن وي. بیا دا موږ چې په کوم ځای ولاړ یو یا تاسو ولاړ یې دلته یو مارکیټ و چې د دې علاقې پوره دغه خوراک سامان یا چې څومره ضرورتونه ډاکټر و که سټور که څه هم وه د دې ځای نه پوره کېده. نو اوس دلته چې څومره کورونه دي د 15 نه 13 پورې کورونه چې دي هغه سیلاب وړي، خلک ډېر زیات متاثره شوي دي. اوس دلته نه د خوراک څه شته، نه څه دوکان، نه څه بل څه. دا خلک ډېر د شدید مشکلات سره مخ دی. دلته دوی ته د ټینټ ضرورت دی، دوی ته د دوایانو ضرورت دی، دوی ته د راشن ضرورت دی. په کار ده چې زمونږ انتظامیه د دې لپاره زر تر زره اقدامات وکړي او د خلکو ته زر تر زره ریلیف ورکړي، ځکه چې دا غم یوازې د دې ځای غم نه دی، دا د دې پوره مخوزي غم دی. په کار ده چې مونږ ټول د دې خپل علاقې سره ودرېږو، څومره چې زمونږ دغه هغه خلک دي چې د هغې وس چار رسي، یا مثال په طور کم خلک انتظامیه کې دي چې د دې لپاره بھرپور کوشش وکړي او د دې خلکو سره مرسته کی، ځکه چې دا خلک په دې ټایم کې دوی ته منتظر دی. سهیل نو بیا یو ځل ستاسو مننه کوم چې دلته رالی، خو د دې لپاره دې فوري اقدامات وکړی شي. مننه. قدرمندو، دا یو کلی دی شاتی دره، زما کیمرمین تاسو ته وښي پوره کلی چې دی هغه یې د صفایاستۍ نه میټاو کړی دی. صرف هلته کې دا ګټې په نظر راځي او دې نه علاوه هېڅ په نظر نه راځي. دوی دا وایي چې یاره دلته کې داسې و چې یو پوره مارکیټ و او پوره یو کلی و، نو نه هغه کلی اوس په نظر راځي او نه هغه مارکیټ په نظر راځي. سیلاب دومره تباهي کړل ده چې په سوونو کاله دا خلک رستو کړی دی او خلک د یو شمیر مشکلاتو سره اوس مخ دی. یو طرف ته خلک سیلاب متاثره کړه، اوس بل طرف ته خلک چې دی هغه د رزق درک د دوی دلته کې نه رګي. دلته کې نه حکومت اوسه پورې راورسېده، نه هغه خلک راورسېده کوم چې په دې ملک کې د انساني حقوقو باندې کار کوي. خلک وایي چې یاره سیلاب یو طرف ته متاثره کړو، خو بل طرف ته اوس په دې علاقه کې د راشن قلت دی او د راشن د قلت د وجې نه خلک چې دی هغه د نورو مشکلاتو سره مخ کېږي، ځکه چې روډونه بند دي، لارې ورانې دي، هر طرف ته تباهي صرف په نظر راځي او پوره کلی چې دی هغه یې د صفایاستۍ نه میټاو کړی دی. که زموږ د کورونو د اساس نجات غواړو نو لا اله الا الله.